اللہ پاک او فرمائی کذبت تا دروغ ولکنک فعلت لیکن دا کړیو تا دې دپاره لیقال هو جواد چې تا ته وویل چې دا خو ډېر سخي انسان دی فقد قیل او تا ته وویل شو ثم امر به بیا به حکم وکړي شي دا الله پاک د طرف نه د په باره کې فصحب علی وجهه دې به مخ باندې راښکلي شي پړ مخې حتی القی فی النار تر دې پورې چې دا بنده به جهنم کې وغورځول شي. زړګی چې ذکر نه کوي زړګی مه ورته وایه سړی چې بې تقوا وي نو سړی مه ورته وایه سړی چې بې تقوا وي نو سړی مه ورته وایه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال حضرت ابو هريره رضي الله عنه فرمائے سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوریدل دی یقول فرمائی ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه اول د خلقنا چې فیصله وکول شي پاغه باندې په ورځ د قیامت باندې رجل حق کسبوي استشهد چغه شهید شي فأتي به الله رب العالمين تبراوستر شي فعرفه نعمته الله رب العالمين داغه تخبل نعمتونه بوته یاد کی فعرفها نو د دې سړی په یاد کې باغ نعمتونه راشي دی اقرار کی قال فما عملت فيها الله رب العالمين به فرمای چې تا څه عمل کړی په دنیا کې قال قاتلت فيك حتى استشهدت دا انسان به وایي چې ما خو جهاد کړی دی ستا د رضا دپاره تر دې پورې زه شهید شم قال الله رب العالمين به فرمای کذبت ولكنك قاتلت لان يقال هو جريء تا دروغ ویلي کې تا دې دپاره جهاد کړی چې خلک ووایي چې دا خو ډېر بهادر دی فقط قیل او دا خو تا ته وویل شو د بهادر القاب ستا باره کې استعمال شو ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار بیا به حکم وکړي شي چې دې په جهنم کې پړ مخې وغورځوي تر دې چې دې په اور کې وغورځول شي ورجل او دیم کس چې داغه فیصله وکول شي په ورځ د قیامت باندې تعلم العلم وعلمه چې د علم زده کړي وي علم به حاصل کړي خلق ته به علم خودلی وقرأ القرآن او قرآن کریم به ویلی وي فأتي به الله رب العالمين تبدي هم راوستريش فعرفه نعمه الله رب العالمين بدد خپل نعمتونه یاد کی فعرفها دی بد الله پاک هغه نعمتونه او پیجنی یاد به اقرار بو کې او الله نعمتونه دې راکړو قال فما عملت فيها الله رب العالمين او فرمای چې تاسو عمل کړی پدې کې قال الله رب العالمين تبدا بند او تعلم العلم وعلمته ما علم زده کړو استاد رضا ده پاره او علم می خلق ته خودل استاد رضا ده پاره وقرات فيك القرآن او استاد رضا ده پاره می قران کریم لستلو قال الله رب العالمين او فرمایي کذبت دروغ دی ولكنك تعلمت ليقال عالم لیکن تا علم دې د پاره کړو چې خلق درته عالم وي تا ته عالم وویل شي وقرات القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل او تا قرآن کریم دې د پاره ویلو چې خلق ته قاری وي دا تا ته وویل شو ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار بیا به حکم وکړي شي دې په مخ باندې پړ مخې به وګرځول شي تر دې چې جهنم کې به وګرځول شي دې براغ کلی شي په مخ باندې تر دې چې جهنم کې به وګرځول شي ورجل وسع الله عليه او دریم هغه کس چې الله پاک هغه باندې فراخي دوستي دنیا کې مال ورکړي واعطاه من اصناف المال او الله پاک دته قسم قسم مال ورکړي ډېر قسمونه فأتي به دی بمرا واستلش فعرفه نعمه فعرفها الله پاک وت خپل انعامات یاد کی دی به او پیجن یاد کی بیراش اقرار بو کی چې الله ډېر مال جرا کړ قال فما عملت
فيها الله رب العالمین به تپوس کی چې تا په دې مال کې زما د رضا لپاره څومره عمل کړی قال ما ترکت من سبیل دا بنده بوي چې الله ما هیڅ یو لار نه د پرېښې تحب ان ينفق فيها چې ته خوښې چې پاغې کې د خرچ شي الا انفقت فيها لك مگر پاغې کې ما ستا د رضا لپاره خرچ کړی قال الله پاک او فرمایي كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد الله پاک او فرمایي كذبت تا دروغ ولكنك فعلت لیکن دا کړو تا دې لپاره ليقال هو جواد چې تا ته ویل دا خوري سخي انسان دی فقد قيل او تا ته ویل شو ثم امر به بیا وحکم کړی شي دا الله پاک د طرف د مبارک فصحب على وجهي دې مخ باندې راخ کړی شي پر مخه حتا القي في النار تر دې پورې چې دا بنده په جهنم کې ورغورځول شي رواه مسلم دا د مسلم شریف او د نسائی شریف حدیث دی په دې حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دریو کسانو چې بغیر د اخلاص نیک اعمال کړی وي داغي انجام الله پاک ذکر